حدیث مختصر دی، شبات پکښې ډېر دي او ډېره بهترین احکام دي پکښې. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قال ثم أي قال ان تزاني حليلة جارك فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الى آخر الآية. روایات دا دی ادری غټه ګناهی ذکر دی. حدیث شریف شه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه. ابن مسعود روایت دی چې غاټ ګناهی نه څه شی دي. خوږه پیغمبر ورته وفرمایل چې غاټ ګناهی نه دادي چې خدای سره شرک وکړي، بل دا چې خپل اولاد قتل کړي دی، لوږه دی ډوره چې منګای دي. درام غاړ ګناه دا دی چې د خپل پاړوسي ګاونډګي زنانه سره بدکوري وکړي، مختوري وکړي. دا درې غاړ ګناهی نه دي. اول غاړ ګناه خو شرک دی. شرک د ټولې اعمال بنیاد دی چې کله کلمه نه وي، اسلام نه وي، تمام اعمال دا ضیاع دي. اده هیڅ اعتبار نشته دی. میږي انګریز ډېر شکوري نه کوي، یهود شکوري نه کوي، فلاحي چارې کوي، انجو چلاوي، مطلب رفاهي ادارې چلاوي، همدردي هیلپي دی، خو دغه ثواب نه ورته ملاوي شي ځکه چې د بنیاد نشته دی چې دغې شی د پوره نیکې عمله د پوره یو بنیاد دی چې اول اسلام دی، مسلماني کېږي. دومه خبره ده چې د خپل اولاد قتلول دي، مړه کول دي، د لوږې دی ډوره. خانداني منصوبه بندي حکم 20 دا کول پچار دي. نن موقعدو په دې کښې ډېر غټ خلک شاخ دی. دوه صورتونه داسې دي چې چیرې جایز نه دي. یو دا چې نرغنده زون د الودي بالکل مستقل وبوسي، خاصیه ورته وایه، هر کیمه لیبه وکړو چې دا مکمل ختم شي، د الودي زیږولی وبوسي مستقل، دا قطعا حرام دي، حرام په یو صورت ښه جایز نه دي. دومه دا چې ښځینه داسې عمل اپنا وکړو چې مستقل د بچونه د زیږولی صلاحیت د دینه ختم شي، دا صریح حرام دی، حرام. چې باچی پیدویت سره د مرګ خطره دو، بیا دا خیر دی ته وخت چوټي ورته وکړو، داسې دواګونه د استعمال کړو چې هغې مطلب ضایع د بچي خطره نه وي، ښځې بیمورول خطره دو مرګ. دا ټیک دو تریوه ها دا پوره کول دوه پنځه لاس چې څومره خیرې وکړي چې قابلو څرنګه سوتان. قرآن څه یایي؟ الله جل شانه فرمایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. قرآن چې الله پاک فرمایي چې تو خپل اولاد ما قتل کوئ د ډوره، والله یرزق، خدای پاک تو ته هر رزق درکوي، تو سره ودي ته هر رزق درکوي. دا سوچم غلطه چې دا قابلې میرسوتی تو دا څوک رزق درکوي، الله پاک رزق ورکوي. دا اصول پورته کوي چې زنا خو هسې کبیره ګناه دی. خدای ستا ویلي وه چې یاره زنا مه کوئ، ګاونډي ذکر ته شته کېده. نو وایي چې دې څو وجې دي. یوه وجه ښه دا دو چې دا ګاونډ ډېر لوی حق لري، یوه. بل د ګاونډ سره آنا جانا ډېره ارزونه وي، تعمق وي، خپلوي وي، نزدېکات وي، تاګ وي، واته انسان ته دغې مختورې موقع ډېره میلاویږي. الله جل شانه خو دا میږ د دغې ټوله ګناهي نه وسوتي، دغې ذکر شوې ګناهي نه د خدای پاک میږ باج کړي. الله دا میږ ته دا توفیق وکړي چې میږ دغې خبرې داعیون جوړ شي، دین خبره هر چا ته ورسوي. دا همیشه تو سه ټوله فرض دي چې یوه خبره زده کوي ها بیا همیش تو سه بل امور ته هم ورسوي. چې زنانه سره کوم احکام تعلق لري از زنانه ته ورسوي. ګوره د ځاور دي، د رحم دي، په چردوارۍ شي دي، همیش ته پختني نه کوي، همیش ته کپړې وینځي، همیش ته بچون زیږوي، همیش ته بچون ستروي. هغې حق په میش دا ده چې دین ور ورسوي. حضور صلی الله علیه وسلم نه زنانه باقاعده ګیله وکړه، یا رسول الله دا سړی تر میږ نه مخشه شول، میش په کورینه کښې نوستی، دا سړی په تو ګرد ورد بالیږي ډېر نوستی وي لوړی کې ډېر صحیح در قضا کړه. میش خو په دې نه شکست خور دی. بخاري شریف روایت چې اټکې در درمي فخصهن دېغ د یې مخصوص کړلی وارزه
د تعلیم د پوره خوږه پیغمبر خپل دیته بیا تعلیم کو پویا ورکاوله دین خبره ور وشوله چې تو سره ته پوته نشي نو ویس زنانه هم زاور دي هغه په مش په توس دا حق تای دا فرض دی مش ته جوړیږي چې دا د دین دا خبره چې زنانه سره تعلق لري همیش په کوري نقشه دیته هم شي الله دا موته توسته عمل کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت